او د مسلمان سره او مومن انسان سره ډیر یو لازمه خبره ده چې څوک مومن وي کامل مسلمان وي پکار دا چې دا صفت پکې خامخا وي د مومنانو د صالحانو د پرهیزګارانو د نخو او د علامونا یو نخا او علامه ده چې هغه موضوع ده ایفای عهد. ایفای عهد ویلکگی چې چا سره چا وعده وکړه دا څوک چې وعده کا دا مسلمان دی او دا چا سره چې وعده کا کدا مسلمان دی او که مسلمان نه دی په دواړو صورتونو کې په دغه مسلمان باندې چې چا وعده کړی دا بخپل وعده هغه دویم کس سره خام ماخه پوره کوي. دي تویل کیږي په دین کې ایفای عهد بخپل وعده باندې ټینګ ودرېدل او خپل وعده بل مسلمان سره یا چا نان مسلم کافر سره کړي هغه سره پوره کول دا نخا او علامات د مومن مسلمان سړی ده. او چې په کوم انسان کې ایفای عهد نه د خپل وعده پوره کول نه د دې اپوزیټ سیز دی عهدی شکنی مونږ او تاسو یو دا ایفای عهد وعده پوره کول او د دې اپوزیټ چې کوم سیز راځي هغه ته ویل کېږي عهدی شکنی. خپل وعده کړي چا سره ماتول هغه سرتا نه رسول. عام طور باندې کتا سو وګورئ زمونږ او تاسو په معاشره کې مونږ او تاسو پښتانه یو او بیا الحمدلله مسلمانان یو مومنان یو دا وعده ماتول د اسلام هم خلاف دا خو چې دا ما او تا ځان ته پښتون وایو نو د پښتون ولیم خلاف ده. اسلام هم دا طرز عمل نه دی چې هغه چا سره څوک وعده وکاو اسلام درته وایي چې ماته کړه. اسلام درته وایي چې سرته ورسو او به حیثیت زمونږ او تاسو معاشره د پښتنو معاشره د کور کله دی به حیثیت او پښتون هم پښتون لم دا زیب نور کوي چې هغه خپل وعده وکا او سرته اونرسي. ګورئ دلته په دغه منبر باندې تاسو ته هغه مسائل او موضوعات زه کوشش کوم چې بیان یې کړم چې مونږ او پتاسو کې کومي خامي کمزوري خطایي چې دا موتان وزي چې دغه دربار شریف لا تاسو راځي چې کومه کمزوري چې هغه در نوزي ځکه مونږ تعلق نسبت دا داسې هسته سره دی چې دغه مسائل په ما او پتا کې نو بیا د زما استاد داوا دغه خلکو سره درست نه ده. دا بیا غلطه خبره ده چې دا کیسیم را کی او وایو چې ما شیخ بابا رحمت الله تعالی علیه سره نسبت ته او غوث پاک رضی الله تعالی عنہ سره زما تعلق دی او ستا معاملات او ستا دا وادي او خبره دا شیرینو دا غړي وډي نو دا بیا اسی په ظاهری زبان باندې څه الفاظ دي بس ادا وکړه نور یې هیڅ مطلب نشته. دا سم کوي ډیره سخت ګناه ده
او زال ډیر داسې خوندور ناشنا د محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک کافرانو سره مسلمانان خو پری رہی اکثر مثالونه زده کافرانو در کومه چې کافرانو سره چې زما استا محبوب کریم آقا علیہ السلام کومه وعده کړی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د غرب شان تر ټینګ په هغه وعده باندې اولاد دی او کافر سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هغه زبان او وعده پوره کړی دا زمونږ استادو معاشره کې په هر مسله کې په هر معاملې کې زما استاد ویمه خبره ده چې مار سره ژبه دا مار سره ژبه دا مار سره ژبه دا وعده ده مونږ او تاسو الفاظ استعمالو چې دا کار بکوم دا زما در سره وعده ده یا بل لفظ ما او تا استعمالو زبدا کار کوم دا زما تا سره جبه ده جبه تاسو بیا وګورئ چې هغه کار اول په ما کې دا سې ډېرې کمزورۍ دي چې ما نه په هغې باندې ایفا او پوروالی ونشي د دې ډېر سخت وعید دی سخته ګناه ده او بیا په ورځ د قیامت باندې یو حدیث ورته وایم د امام مسلم چې دغسې خلکو په ورځ د قیامت باندې څومره شرمندګي بیا استغفر الله نو زه هم چې دا خبرې چې تاسو واورئ انشاءالله ایفای عهد هغه به تاسو د هر یو سیز نه ضروري ګڼئ او خامخا به بل مسلمان سره یا کافر سره چې تاسو یو خبره کړي خامخا به یې سرته رسوئ